زموږ د مسلمانانو په وطنو او په علاقو کې د مسلمانانو حسد، بغض، عداوت، دښمني، نفرتونه څومره زیات شوي، وسیله رحمي ټوله سوې ده او کافر، کفر، مشرک دا غالبه دی. مسلمان هر ځای مغلوبه دی. وجه څه وجه ده؟ د مسلمانانو د مرګ څخه ویره په زړه کې زیاته سوې ده او د دنیا سره مینه محبت زیاته سوې ده. دا د جناب رسول الله د روایاتو په رڼا کې چې څه وخت د مسلمانانو دغه حال شي، الله تعالی به پر دې کافر او مشرک خالي. قدرمنو د مسلمانانو، الله جل شانه دې موږ او تاسو ته خاتمه په ایمان سره، الله جل شانه دې مې پر صراط مستقیم برابر کړي. الله دې د قرون اولاد مسلمانانو ایمان را رسي. الله دې عزم هغه د قرون اولاد مسلمانانو را رسي. لیکن زموږ تاسو عقیده چې نن سبا څنګه ده، زموږ تاسو سوچونه او فکرونه څنګه دي؟ هر سړی پر علماو رد کړي، هر سړی پر صلحاو رد کړي، هر سړی پر تبلیغ حضراتو باندې رد کړي، هر سړی د ځان عالم دی، هر سړی د ځان مفتي دی. قدرمنو د مسلمانانو پکار دا ده چې الله جل شانه ته ځان وکړي. جناب رسول الله څه فرمایي؟ د مؤمن لپاره مرګ تحفه ده، د دنیا مشکلات، د مصیبتو څخه د خلاصون ذریعه ده مرګ. موږ ولې بیریږو؟ د دنیا په باره کې جناب رسول الله فرمایي چې دنیا هیڅ هم نه ده، دنیا هیڅ هم نه ده. د مسلمانانو په وطنو او په علاقو کې د مسلمانانو حسد، بغض، عداوت، دښمني، نفرتونه څومره زیات شوي، وسیله رحمي ټوله سوې ده او کافر، کفر، مشرک دا غالبه دی. مسلمان هر ځای مغلوبه دی. وجه څه وجه ده؟ د مسلمانانو د مرګ څخه ویره په زړه کې زیاته سوې ده او د دنیا سره مینه محبت زیاته سوې ده. دا د جناب رسول الله د روایاتو په رڼا کې چې څه وخت د مسلمانانو دغه حال شي، الله تعالی به پر دې کافر او مشرک خالي. قدرمنو د مسلمانانو، الله جل شانه دې موږ او تاسو ته خاتمه په ایمان سره، الله جل شانه دې مې پر صراط مستقیم برابر کړي. الله دې د قرون اولاد مسلمانانو ایمان را رسي. الله دې عزم هغه د قرون اولاد مسلمانانو را رسي. لیکن زموږ تاسو عقیده چې نن سبا څنګه ده، زموږ تاسو سوچونه او فکرونه څنګه دي؟ هر سړی پر علماو رد کړي، هر سړی پر صلحاو رد کړي، هر سړی پر تبلیغ حضراتو باندې رد کړي، هر سړی د ځان عالم دی، هر سړی د ځان مفتي دی. قدرمنو د مسلمانانو پکار دا ده چې الله جل شانه ته ځان وکړي. جناب رسول الله څه فرمایي؟ د مؤمن لپاره مرګ تحفه ده، د دنیا مشکلات، د مصیبتو څخه د خلاصون ذریعه ده مرګ. موږ ولې بیریږو؟ د دنیا په باره کې جناب رسول الله فرمایي چې دنیا هیڅ